بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی واجب الاحترام حضرات، 2 یا 3 ورځې پس به انشاءالله رمضان وي او روژه شروع کیږي. دا داسې یو میاشت ده چې دغه میاشت د ټول میاشتونو کې بهتر او غوره دی، او دغه میاشت د ټولو میاشتونو کې غوره به ولې نه وي چې دې کې صرف یوه شپه داسې ده چې هغه د 1000 میاشتونو نه بهتر او غوره ده. او بیا چې کله هم یو انسان په رمضان المبارک کې یو نیکي کوي، دغه نیکي د الله په دربار کې په مثل د فرضو سره قبلیږي. او کله چې یو انسان په دغه میاشت کې نفل منځ ادا کړي، دغه نفل منځ دا په فرضو سره بدل شي. او که یو انسان دغه میاشت کې فرض منځ کوي، نو دغه فرض دغه منځ دا به 80 سره بدلیږي، 80 منځونو سره دا بدلیږي، 70% اضافه پکې وي. چې اول خو دا چې هر یو مسلمان د 15 وخته منځ با جماعت د دې اهتمام او پابندي کوي، او زنانه د په کورونو کې 15 وخت منځ اهتمام او پابندي کوي. دین علاوه چې د رمضان المبارک په میاشت کې د روژې څومره آداب دي، د هغه ټول آدابو خیال دی وساتلی شي. نمبر 3، دغه رمضان المبارک په دغه میاشت کې دغه تراویح دا دی وکړی شي، او د تراویح دی په جمع سره ادا کړی شي. او نمبر 4، دغه تراویح کې یو مسجد کې په 8 رکعاته کې پوره قرآن مجید ختمولی کیږي، او بل طرف ته په 20 رکعات تراویح کې قرآن مجید ختم نه کیږي، بلکې صرف په واړه واړه سورتونو باندې 20 رکعات تراویح پوره کولی کیږي. نو بیا تاسو باندې لازم ده چې دغه 8 رکعاتو دغه ختم به پرېږدئ، او دغه 20 رکعات دا تراویح به تاسو کوئ. نمبر 5، که چېرته په یو ځای کې 8 رکعاته کیږي او په یو ځای کې 20 رکعات کولو جماعت نه وي، هلته څوک 20 رکعاته با جماعت مونځ نه کوي، بلکې ټول خلک 8 رکعاته کوي مسجد کې هم. نو بیا په تاسو باندې لازم ده چې دغه 8 رکعات به تاسو پرېږدئ، او بیا په خپل کور کې دغه 20 رکعات تراویح دا به تاسو کوئ. دین علاوه خیال وکئ چې کم یو ځای کې د قرآن مجید په دغه ختم کې که چرته قاری دا نابالغو، نو هغې پسې منځونو نه تاسو اجتناب وکئ، هغې پسې منځ مه کوئ. داسې یو کس وګورئ چې هغه حد د بلوغ ته رسېدلی وي، او که یو ځای کې یو قاری داسې وي چې هغه قرآن مجید ته ګوري او بیا قرات کوي، یا شاته کسان پسې ناست دی هغې قرآن ته ګوري، هغې ته فتحه ورکوي، نو داسې خلکو پسې هم منځونه بالکل نه کیږي، دې پسې هم تاسو منځونه مه کوئ. علاوه د رمضان المبارک په میاشت کې اهم چیز هغه د قرآن مجید تلاوت سره د قرآن مجید په معنا او په مقصد او په مفهوم باندې ځان پوهه کول. نو یو انسان د لږ ټیم د قرآن مجید تفسیر درس لورکي، او دین علاوه لږ ټیم دغه انسان په خپل دغه روزمره 24 غنټو کې دغه انسان قرآن مجید تلاوت ته ورکي. نو زه به تاسو ته ووایم چې ډېر بهترین طریقې سره به تاسو قرآن مجید ختمونه به کولی شئ. لکه مثال په طور باندې تاسو که په یو روز کې 30 منٹ قرآن مجید ته ورکئ او د قرآن مجید تلاوت وکئ، صرف 30 منٹ، نو تاسو به یو قرآن مجید دا به تاسو ختمولی شئ په رمضان المبارک په میاشت کې. که چېرته تاسو 60 منٹ یعنی 1 غنټه تاسو قرآن مجید تلاوت ته روزانه ورکئ، نو د ورځې به 2 پارې تلاوت کیږي، او 2 ختمونه به تاسو قرآن مجید کې دا ختمولی شئ. او که چېرته تاسو صرف اور صرف 90 منٹ د قرآن مجید تلاوت ته ورکړئ روزانه، نو 3 پارې به تاسو تلاوت شي، او 3 ختمونه به تاسو رمضان کې کولی شئ. او که چېرته تاسو صرف اور صرف 120 منٹ د قرآن مجید تلاوت ته ورکئ، نو په دغه 120 منٹ روزانه تلاوت کولو سره 4 پارې به مکمل شي، او دې سره به تاسو 4 ختمونه او 8 سپارې دا به تاسو په رمضان المبارک کې دا به کمپلیټ شي. دین علاوه که تاسو صرف اور صرف 150 منٹ روزانه تاسو قرآن مجید تلاوت ته ورکئ، نو 15 پارې به شي، او 6 ختمونه به رمضان المبارک کې دا به تاسو کولی شئ. نو د دې اعمالو ډېر زیات اهتمام وکئ. دغه یو میاشت دی، دا بار بار نه راځي. مخکې کالونو کې تاسو وګورئ ډېر خلک به داسې وو چې مخکې رمضان کې به موجود وو، لیکن په دې رمضان کې هغه به دنیا کې نه وي، بلکې دې نه به محروم پاتې شوي وي. نو دا د الله ډېر لوی احسان دی چې کوم یو انسان په رمضان مبارک کې ژوندی پاتې شي، او د نیک اعمال کولو هغې ته الله پاک توفیق ورکړي، او په صحت باندې روغ وي. دین علاوه د کم نفلي منځونه چې کم دی، تهجد شو، یا دغه شان د اشراق چاشت
یا دغه شان د اوابین څومره نیک اعمال چې د صلات التسبیح، تحیت المسجد، تحیت الوضو د دې منځونو د تاسو اهتمام وکړئ او موږ ته هم خپل خصوصي دعاګانې وکړئ، ځکه چې دې میاشت کې هر یو عمل د الله رب العالمین په نسبت باندې ډېر بهترین طریقې سره قبلیږي. نو هر یو نوجوان ته پکار ده چې د موبایل نه څومره کیږي خپل ځان ډډې ته کوي او څومره د کھیل کود میدان دی هلته نه ځان مسجد او مدرسې او یو خانقاه ته ځان ورسوئ د رمضان المبارک په میاشت کې، او خصوصا د شپې ډېر زیات ویښ پاتې کېدل یا دغه شانې لوبې کول یا دغه شانې فضول ټیم بازارونو کې تېرول، نو دې نه بهتره دا ده چې دغه شپې تاسو د الله رب العالمین عبادت وکړئ. که چېرته عبادت ته مو زړه نه کېږي بیا هم کوشش وکړئ، که بیا هم عبادت نشئ کولی نو دغه رمضان مبارک په دغه شپه باندې آرام وکړئ، د فضولیت نه ځان وساتئ، د ګناهونو نه ځان وساتئ، د بد کارونو نه ځان وساتئ، او د ورځې بیا تاسو د الله رب العالمین په دربار کې ودرېږئ. دغه ورځو کې اکثر نوجوان داسې وي چې ټوله شپه هغه فضولیات ګیمونه وغیره کې ځان ستړي کړي او بیا تر سحر پشمنۍ چې وخوري بیا اکثر هغوی اوده شي، سحر مونځ هم پاتې شي، ماسپښین مونځ هم پاتې شي، اوده یې تر ماښامه پورې. داسې کارونه د یو انسان ځان وساتي، ځکه رمضان المبارک چې څنګه رمضان المبارک در باندې فرض دی، هم دقه شانتې انسان باندې دغه مونځ دا هم فرض دی. حالانکه دغه مونځ اولنی رکن او اولنی فرضیت د اسلام دی. په دین اسلام کې د ټولو نه قوي او مضبوط ترین حکم هغه د مونځ دی. مونږ مسلمانانو کې غضب دا دی چې مونږ مونځونه بالکل پرېږدو او روژه هر یو انسان نیسي. روژه نیول هم د الله حکم دی، مونځ کول هم د الله حکم دی، خو د مونځونو ډېر زیات اهتمام او خیال وکړئ، او خصوصا په رمضان المبارک کې باجماعت مونځونه او د تراویح د مونځونو 20 رکعاتو د دې ډېر زیات اهتمام وکړئ او خپل نیکو دعاګانو کې مونږ هم شمار کړئ.